ما د ایمان او داخلي ډېرو معززو حاضرینو او مسلمانانو ورونو، یو عبادت دی د خدای بندګي کول او یو د ګناه او د معصیت نه ځان ساتل. عبادت هم ډېر اهم کار دی، خو د معصیت او د ګناه نه ځان ساتل د عبادت نه هم ډېر مهم دی. یو بنده ډېر عبادتونه کوي خو د ګناهونو نه ځان نه بچ کوي، بل بنده صرف فرائض کوي، نور زیات عبادت نه کوي، خو د ګناه نه ځان بچ کوي. دا کم مسلمان چې د ګناه نه ځان بچ کوي د ده درجه د دې بل مسلمان نه زیات او خدای ته ډېر نږدې دی. تاسو مونږه که ځان له د معاشرې له سوچ وکړو، نن د مسلمانانو د عباداتو سلسله ډېره درنه ده. هر مسلمان نوافل عبادات ډېر کوي خو ورسره د ګناهونو نه ځان نه ساتي. د هغې نقصان دا شي چې کوم عبادتونه دوی کوي د هغې عبادتونو د خیرونو او برکتونو نه خدای محروم وساتي. نه د ګناهونو نه ځان ساتل دا ډېر اهم دي. تاسو مونږه کله خیال وکړو، یو خو هغه ګناه ده چې مونږ له ګناه ښکاري، بل هغه ګناه ده چې مونږ یې ګناه نه ګڼو، مونږ له ګناه نه ښکاري. زمونږ دې طرف ته سوچ هم نه دی چې مونږ ګناه کوو او مونږ د خدای په نافرمانۍ او ګناه کې اخته یو. په هغې کې یو دا ده چې چېرته مسلمان له تکلیف ورسي، مسلمان په مصیبت کې اخته یي، په هغې مونږ د خوشحالۍ اظهار کوو. دا خو مونږ له پته نه لګي چې مونږ څه کوو. خدا ډېر لوی جرم کوو، خدای ډېر خفه کوو. حدیث شریف کې دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی المؤمنون كلهم كرجل واحد ان اشتكى عينه اشتكى كله. مصیبت نه خفه کېږي او دا خفه کېږي دا د دې دلیل دی چې د اسلام روح د ده په زړه کې نشته، د اسلام صحیح نقشه د ده په زړه کې نشته. هغه څنګه مسلمانی چې په مسلمان روح تکلیف او دی په د خوشحالۍ اظهار کوي. خوشحالي خو لرې خبره ده چې دی پې خفه کېږي نه. امت مسلمه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم امت دا ټول امتونو کې غوره امت دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی زما په مسلمان امت کې چې کله یو ځل توره راویستلی شوه تر قیامته پورې به دا توره بیا تیکې ته نه اچول کېږي. مسلمان په خپل منځ کې به بیا دا چلیږي. عثمان رضی الله تعالی عنہ د اسلام دریم خلیفہ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته ډېر خوښ او محبوب. ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم دوه لوریانې په نکاح کې ورکړ. د آدم علیه السلام نه تر زموږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې د پیغمبرانو څومره سلسله چلیدلې ده، دا عزت بل چاته نه دی حاصل چې د یو پیغمبر دوه لوڼه دی د هغه په نکاح کې. علی رضی الله تعالی عنہ د رسول الله صلی الله علیه وسلم زوم دی خو یو لور فاطمه رضی الله عنها. ابو العاص د نبی کریم صلی الله علیه وسلم زوم دی یو لور ورته ناسته وه زینب رضی الله عنها. عثمان ذوالنورین رضی الله تعالی عنہ ته د نبی علیہ السلام
یو لور و چې هغه وفات شو به بل لور ورکړه. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل کچره زما سلوخ لوریانه وي او یو وفات کېده بل به عثمان رضی الله تعالی عنہ ته نکاح ورکړه. دمر عظیم شخصیت د نبی کریم صلی الله علیه وسلم وای عثمان تا ته یو قمیص دروا واستلش هغه قمیص وتانه خلق په زور وباسي وګوره ته به نه پرېږدي. عثمان رضی الله تعالی عنہ خلیفہ شه د عمر رضی الله تعالی عنہ نه وروسته 12 ورځې کم 12 کال خلافت کړي. باغیان راجم شو عثمان رضی الله تعالی عنہ باندې حمله کوي او د شهید کړي. دا د ذوالحجې د میاشتې اتلسم تاریخ د لوی اختر ناته ورځې وروسته د مدینه اکثر خلک حج لتللي مکه مکرمه ته خالد مدینه د وخت کې دیران او عثمان رضی الله تعالی عنہ د کور نه ګیره واچولا. د عثمان رضی الله تعالی عنہ کور جنت البقیع طرف ته د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د مبارک حجره شاته لوی کو او د کور دروازه جمعه تراوته و جمعه ته نه پرې هوګو وبای نو ورکولی وبای په بند کړي. حال دار چې دا جمعه عثمان رضی الله تعالی عنہ جوړ کړ. وبای نو ورکولی حال دا چې دا کوی عثمان رضی الله تعالی عنہ مسلمانانو تافیس دی. عثمان دا باغیان ځان له مسلمانان ویل دا مسلمانان اوس کافر نو مشرکان نو يهود او نصارا نو دیته په دیوال سر راو چت کا ورته ویل اے خلکو تاسو ته پته نشته چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل چې چا مسلمانانو د پاره دا کوی واخیست بیری روما د دې په بدل کې په جنت کې الله کور ورکړي. ما واخیست دا کوی ما واخیست مسلمانانو ته مې وقف کړی تاسو ورته ولې ما نه پرېږدئ. بیا ورته د خدای بندګان تاسو نه دی ولیدلی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل چا چې دا جمعه جوړ کړ خدای به ورته جنت کې کور جوړ کړي. دا جمعه ما جوړ کړ د نبی علیہ السلام نه وروسته دا ما جوړ کړ اوس په کې تاسو منزل معنا پرېږدئ. بیا ورته وی اے خلکو تاسو ځان له مسلمانان وای او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې دی مسلمان قتل علی روا ده چې دا درې کارونه وکړي یا اسلام پریک دی کافر شنو بیا به حکومت وجنی او یا وعده کړی زنا او کی او زنا په ثابت شي بیا به حکومت رجم کوي سنگسارای به دا با او دریم یا مسلمان را پاسی بل مسلمان او وجنی قصاص په بدل کې به وجل کی. نو ما خو زنا قسم ده نه په جاهلیت کې کړی دا نه په اسلام کې کړی د مسلمانانو نه مخ کې من زنا چرته دا کړی. ام مسلمان انسان میں نہ په جاہلیت کې وجلې ده نه په اسلام کې چرته مسلمان وجل. او دریم ما چې د نبی علیہ السلام سره بیعت کړي لا اله الا الله محمد رسول الله کلمه نه کلمه لیدا زماده په خدای قسم چې ما دا سوچم نه کړی چې زبر دا کلمه پر एकदम او بل دین لباسم نو تاسو ما ولې وجنای. خو ظالم خودی ته وایي چې دین مذهب نه لري. ظالم د هیڅ مذهب پابند نه هغه په کور ورواورېدا قران کریم تلاوت وکاو قران مخله غړېدل زنانه بیبیان ته چاپې روي پدای حمله وکړه په تور یو واه دیوی بیبی دا غوته کټ شو نورې بیبیان زخمیان شوي او د دوینه په قران کریم باندې توي شو. یو د ګری نه راونیو هغه ته د خدای بندا
ستا پلار پلان کېو د دې ګیرې به ډېر قدر کاو ته نن د دې ګیرې توهین کې زه دې د ګیرې نه رانیولی نو بیا صحابه پوه شو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم عثمان رضی الله تعالی عنہ ته دا ویلو چې قمیص به در واغوستل شي خلک به درنه په زور وباسي خو ته به نه پرېږدې د هغې نه مراد خلافت دی چې خلافت په خدای درکې د مسلمانانو بادشاهي ته به نه پرېږدې دا دی شهیدي که د عثمان رضی الله تعالی عنہ وینه چې توی شوه بیا مسلمانان په خپلو کې تر قیامت تر اوسه پورې بې اتفاقیان دا د هغې وجه ده حدیث شریف کې دی ګورئ ډېر ګناهونه دي او قتل ډېر لوی جرم دی لویه ګناه ده حدیث شریف کې دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي کچره د اسمان مخلوق لو ان اهل السماء واهل الارض لاجتمعوا على قتل امرئ مسلم الله ویلا ادخلتهم النار کچره د اسمان مخلوق او د ځمکې مخلوق ټول را جمع شي یو مسلمان په ناحق مړ کی خدای وی ټول به جهنم ته واچي د مسلمان وینه تو اول ساسانه خبره نه ده خو یو بل حدیث دی دا تاسو زمونږ د پاره دی د خاص کر نوجوانانو ته دا موبایلونه چې څوک استعمالي سوشل میډیا دا فیسبوکیان دوی ته دا خبره کوم چې حدیث شریف کې دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي مشرق کې به یو سړی مړ شي په ناحقه د مغرب کسب ور سره په قتل کې شریک او مشرق کې به یو سړی مړ شي مغرب کې به یو سړی په قتل کې به ور سره شریکی صحابه تاسو کو قربان دې د مشرق نه څنګه ورسي قتل خو بل چاو کده ور سره څنګه شریک شو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي مسلمان په مظلومیت شهید شوی وجل شوی وي او دې په دلته خوشالي به کوي دا سیده لکه دې چې سره قتل کې شریک شي دا څومره د افسوس خبره ده نه باید چرته ظلم وشي لکه دې باجوړ کې ظلم وشګوري څومره عالمان نیک حافظان نیکان عام مسلمانان پکې شهیدان شو کورونه وران شو ما بچی ماشومان پکې شهیدان شو څومره د ظلم کار وشو او بعض نوجوانان ناپوهه یغې په خوشاله اظهار کوي چې خوش څنګه په خوشاله یو مسلمان وجل کېږي هغه ټوټه لاس پروت دی د هغه د مور د زړه بسحالي د هغه د پلار د زړه بسحالي هغه باندې په مکمل خاندان څومره خپه یو ته په خوشالي کې او د ځان له مسلمانانو مو خدای ته په مودري کې چل الله اکبر منځ کو دا ډېر د افسوس خبره نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چا چې د مسلمان په قتل کې مدد وکړو ولو به شطر کلمتن اگر کدی یوې کلمې په جزئی بل سړی ته ویلي اقتل معنا دا وی وجنا دا څه ونه ویلي صرف اوقي ویلي اوق دا شطر کلمتن دا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي د قیامت پر ورځ برابر یو د په تندی ولیکل شوی آیسم من رحمت الله دا د خدای د رحمت نه نا امید دی د خدای پر رحمت کې د صحیح حصہ نشته ډېر سوچ منګو اصل دین دا دی چې مسلمان چاله zarar مرسوا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي المسلم من سلم المسلمون باللسانه ويده مسلمان خو هغه دی چې نور مسلمانان د ژبې د zarar او د لاس د zarar نه بچ په ژبه مسلمان چاله zarar مرسوا عبادت کم کوا نفل ډېر مکوا خیر دی ستا د ژبې نه چاته zarar کو نه رسی ستا د لاس نه چاته zarar کو نه رسی ستا د خبو نه چاته zarar کو نه رسی ستا حرکت نه چاته zarar کو نه رسی داسې حرکت ونه کې چې بل مسلمان زړه په خپه شي مسلمان شان خدا دی هغه به د ځان په سوچ کې نه وي هغه به د بل په سوچ کې خیر دی که زه خپه شم خو چې دا بل مسلمان رور مې خوشحاله خیر دی که ما ته تکلیف ورسي چې دا بل د تکلیف نه بچ مسلمانی خو دې ته وایي موږ د اسلام نقشه نه پیژنو د اسلام هغه روح نه یو خبر د اسلام د روح نه بس موږ وایي مونځ کوه او دس کوه دا اسلام دی
نه دا د اسلام عیسی دی. اسلام دا دی چې بل مسلمان نه ضرر نه رسي. مسلمان په ضرر به تا ته تکلیف رسیږي، تا ته به درد رسیږي، تا ته به خفګان رسي، ته به داسې خفایې لکه ستا د خاندان او د کور سړی چې وژل شوی، په بل مسلمان به ته داسې خفایې. دې ته دین وایي، دې ته مسلماني وایي. نو تاسو همغه دې خبرو ته متوجه شئ. که نور هم وسه نه کېږي خفګان اظهار پې وکړو، خفه شو پې دعاګانې وکړو چې خدایه د دې مصیبتونو نه مسلمانان محفوظ کړي. دا څه مصیبتونه دي؟ خدای د دې مصیبتونو نه تمام مسلمان امت بچ کړي. په دومره خو کولی شي، دعاګانې کولی شي، په اخلاص دعاګانې وکړو، د مسلمان سره د مینې او د محبت مظاهره وکړو، الله به رانه رضا شي او الله به زمونږ عملونه صحیح کړي، دنیا او آخرت به خدای زمونږه صحیح کړي. مرګ خاصه په نیټه دی، خدای لیکلی چې څه لیکلی هغه خاص هم نه بدلیږي. خدای چې څه لیکلی هغه به کېږي. چې کوم مسلمانان په مظلومیت باندې شهیدان شو، دا شپېته دي که اویا تنان په دې موږ ډېر خفه یو، او دا ډېره د خفګان خبره چې څوک پرې خفه نه شي، هغه په اسلام کې مسلمانۍ کې نقصان. قسم د ډېر د خفګان قابل خبره ده. الله تعالی دې د هغوی روحونه خوشحاله کړي، خدای دې جنتونه ورکړي. د هغوی کم پسماندګان چې کم پاتې دي هغوی ته دې الله جل شانه جنت صبر جمیل ور نصیب کړي. او په مسلمان باندې دا تکلیف او بیا په نیکانو خلکو علما دي، اکثره د مدارسو طلبا دي، حفاظ دي، د قرآن حافظان، عام دیندار مسلمانان دي، ټول دیندار خلک دي او نیکان خلک دي. د هیڅ چا سره څه ظلم او بدي نشته. په داسې ظلم کېږي نو د ظلم باندې خو کم سے کم د خفګان اظهار مونږ وکړو که نه. الله تعالی دې زمونږ او ستاسو په حال رحم کرم وکړي. درود شریف وایي. اللهم صل علی محمد وعلی